فرمان کسکر ته بد نه یم خو البته دغه د شاعرۍ زه خوښوم هم خو د شاعرۍ هم څه اصول سره دي په قافیه څه اندازو نه کم از کم دغه یو نشته نو دا د شاعرانو توهین دی او شاعري چې ده دا خو د پښتو ادب دی او د پښتو عزت دی نه هغه د پښتنو جرګې شروع کې لکه مثال کې چې پښتانه ناسي او په یو ځای کې جرګه کوي ته یو شان خبر وکړه زه بل شان خبر وکړم نه د کسکر صاحب نه ردیف شته نه قافیه شته نه مطلب شته تاسو نن هغه له خپل طرف څخه خصوصي پیغام ورکول نو زه دغه له دا خصوصي پیغام ورکوم چې دغه په باره کې ما یو څه جوړ کړی دی او ډېرې د شاعرانو سره کینی ډېرې دغونه زده کړه وکړي د هغې نه بعد د بیا راوځي او خپله شاعري دې کوي دا د شاعرانو توهین دی نه د هغې لپاره ما داسې جوړ کړلی وایي مه کوه داسې شاعري پرمانه مه کوه داسې شاعري پرمانه او په ما راځي بیا خاپیري پرمانه وایي ستا شاعرۍ ته چې په مینه کینم ستا شاعرۍ ته چې په مینه کینم بیا د افسوس کړم اسویلي پرمانه په ما راځي بیا خاپیري پرمانه وایي اوس ورسره نو خو څه وکړمه وای وس ورسره نو خو څه وکړمه ستا هر الفاظ دی بکواسي پرمانه په ما راځي بیا خاپیري پرمانه او شاعران ټول خو دې په شرم یاد کړل شاعران ټول خو دې په شرم یاد کړل خدای دې تباه کړه تور لالي پرمانه او په ما راځي بیا خاپیري پرمانه وای شاعران ټول خو دې په شرم یاد کړل شاعران ټول خو د په شرم یاد کړل او خدای دې تباه کړه تور لالي پرمانه او قافیه ردیب خو تا ته هېڅ نه ښکاري قافیه ردیب خو تا ته هېڅ نه ښکاري ما نه دې هېر کړه شاعري پرمانه او په ما راځي بیا ساډوبي پرمانه ادا آخري مطلب وای شفي پریشان دی ښه پریشانه کړمه شفي پریشان دی ښه پریشانه کړمه او د تراکۍ ای لیونی پرمانه په ما راځي بیا خاپیري پرمانه